مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره دا خبرونه ډیر زیات زیرګرد شو چې کېدای شي مولانا صاحب حکومت سره آئینی ترمیم کې یوځای شي، خو مولانا صاحب یو قراره جواب یو ځل بیا حکومت له ورکړی دی. بلاول بوټو سره هم د مولانا صاحب ملاقات شوی و، نواز شریف سره هم نن ملاقات ته به هم سات غړی کې کیږي چې همدغه ملاقات کې پیپل پارټۍ والا او مسلم لیگ نون مولانا صاحب له ډېرې زیاتې مینتې کړي دي. دې نه مخکې هم مولانا پسې دا ټول خلک کور ته هم راغلي دي، هم د پیپل پارټۍ کسان، هم د مسلم لیگ نون کسان، هم د اسټابلیشمنت کسان هم مولانا صاحب ته راغلي دي چې ته د آئینی ترمیم کې حکومت سره یوځای شه. خو مولانا صاحب یو ځل بیا قراره جواب ورکړی، چونکې مولانا صاحب حوالې سره دا خبرونه ډېر زیات هم زیرګرد شو چې مولانا صاحب کېدای شي حکومت سره آئینی ترمیم کې یوځای شي او پی ټی آی سره یو قسم لا دوکه غونټو کې، چونکې پی ټی آی سره هم د مولانا صاحب ملاقات شوی دی. بلاول بوټو ملاقات نه پس د پی ټی آی چې کم کسان د لیډرشپ ته ای هم مولانا صاحب سره ملاقات کړی دی. مولانا صاحب اوماغه زوړ موقف باندې کلک ولاړ دی. مولانا صاحب ولا ویلي دي چې دا کم آئینی ترمیم تاسو جوړ کړی دا زما قبول نه دی. مطلب چې تاسو کم آئینی ترمیم کوي، چیف جسټس له ایکسټنشن ورکوي یا آئینی عدالت تاسو جوړوي، نو په دې کې زه تاسو سره نه یوځای کېږم، ځکه دې سره د ملک سراسر نقصان دی. مولانا صاحب مخکې هم انکار کړو، اوس ول دوباره پرون کرنټلی چې کم بلاول بوټو سره د مولانا ملاقات شوی، دغه ملاقات نه پس مولانا یو ځل بیا دی ویل دي چې زه تاسو سره د آئینی ترمیم کې نه یوځای کېږم، که چېرې بل ترمیم کوئ اب زه ګورم د ستاسو مسوده به زه ګورم، که چېرې زما قبول وي نو هله به زه تاسو سره غاړه کېدم، هله به زه تاسو سره یوځای کېږم. خو دا کم آئینی ترمیم چې تاسو کوئ دې کې زه تاسو سره مرسته نه کوم، دې کې زه تاسو سره ناستې نه کوم، دې کې زما د پارټۍ ووټ په تاسو لا نه میلاویږي. ښه صفا انکار یې ورله کړی دی. نو کم خبرونه چې راتلل چې کېدای شي مولانا صاحب یوځای شي او مولانا صاحب پی ټی آی سره دوکه، دا پی ټی آی سره اصل کې دوکه نه د مولانا صاحب ځان له یو بیله پارټي ده، پی ټی آی ځان له بیله پارټي ده، د هغوی خپل پوینټ آف ویوز دي، د مولانا صاحب خپل پوینټ آف ویو دي، دې کې د پی ټی آی سره د دوکې څه کار نشته. مولانا صاحب چې کوم دی هغه به خپل ځان له ګوري، هغه رنګ کار به کوي او کوم سټپ چې هغه اوچتوي نو که د هغې فایده وي هم به مولانا نه میلاویږي او که د هغې نقصان وي هم به مولانا نه میلاویږي. د مولانا په فایده او نقصان باندې پی ټی آی له هېڅ قسم فایده او نقصان نشته دی، ځکه مولانا صاحب چې کوم دی هم د ملک ښه غواړي او پی ټی آی چې کوم دی هم داسې خو ټول پارټۍ وایي چې موږ د ملک ښه غواړو، خو دې ځای کې چې دا کم آئیني ترمیم دی دا د ملک بالکل نقصان دی، دې کې د ملک هېڅ فایده نشته، دې کې به ټول اختیارات چې کوم دی حکومت سره شي، د عدالتونو بالکل اختیارات په ختم شي، د ججانو به بیخي څه ویل یو پاتې نشي چې دا کم آئیني ترمیم دی کوي، دې کې مکمل نقصان دی. لکه اوس خو بیا هم یو پرایم منسټر یو صدر صاحب بیا هم زړه کې یاره وي چې عدلیې ته به لاړ شم جج به راباندې سزا وخېږي، خو د دی چې کم ترمیم کوي دی کې به بیخي د دی یاره ختم شي، ټول سب ټول پاور به دی لاسونو ته راشي. نو بیا که دی مطلب هر څومره کرپشن کوي چې سم کوي دی خپل واک اختیار به وي، عدالتونو کار به ترې ختم شي، نو په دې وجه دی آئیني ترمیم کې د ملک نقصان دی. جی اوس حکومت سره دا ټایم 215 سیټونه لري چې کې 3 سیټونه یو صدر صاحب د 2 نور کسان چې ووټینګ نشي کولی په آئیني ترمیم باندې، 224 سیټونه آئیني ترمیم کې پکار دي، 12 سیټونه مسلم لیگ نون ته پکار دي، مسلم لیگ نون اور پیپل پارټۍ ته آئینی ترمیم د پاره پکار دي. دغه 12 سیټونو کې 8 سیټونه مولانا صاحب سره دي، که چېرې 8 سیټونه مولانا صاحب ورم کې نو حکومت سره به 220 پهله خو مولانا صاحب ورکوي نه، ان کیس که ورم کې نو بیا به مطلب مسلم لیگ نون سره 220 سیټونه شي، بیا ولا هم 4 سیټونه پکار دي آئینی ترمیم لپاره چې کې به د پی ټی آی کسان رانیسي په زور زبردستۍ د پیسو لالچ بلک میلنګ وغیره به کوي، وایي به ځان سره یوځای کوي، نو هله به آئیني ترمیم کېږي. خو فی الحال 18 تاریخ یادېدو سبا ورځ چې سبا ورځ آئینی ترمیم کېدای شي د یو کې نو هغه خطره ختمه شوه. اوس که چېرې دی آئیني ترمیم کوي نو کېدای شي د چیف جسټس د ریټایرمنټ نه پس آئیني ترمیم وکړي، خو دغه چیف جسټس چې کوم دی 25 تاریخه 25 اکتوبر پورې د ټایم دی، دې نه پس چې کوم نوی چیف جسټس را روان دی جسټس منصور علي شاه صاحب دی، ګورو به چې د هغه په قیادت کې، د هغه په بادشاهت کې، د هغه په انصاف کې پی ټی آی ته پارټیانو ته مطلب څومره هم ملک هلې ځلې روانې دي، دې کې چاله انصاف میلاویږي او چاله نه، دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه، والسلام.